نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ پا دنیا کے کم خلق اللہ تا دیر نزدیر پا غیبا دا دنیا مصیبتون و تکلیفون زیاد راجی او پټولو کې زیات تکلیفونه د پیغمبرانو راغلي دي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې کوم پیغمبر پسې د دویم نمبر یا د دریم نمبر کوم چې خدای ته څومره نږدې دی هغه همره په انسان باندې تکلیفونه مصیبتونه راځي. حضرت موسی علیہ السلام خبره میں د تیر دو جمعوں کے دا عاشورے دا محرم کا نسبت لگا ذکر کړه. دی دا یعقوب علیہ السلام پنځم اوج کې تقریبا وسیره دی او مصر کې هغه زمانہ کې پیدا شوی دی چې کومه زمانہ کې مشهور فرعون ولید ابن مصعب د مصر بادشاہ او د بادشاہ سره د خدای دعوه کړې وه او دا به وی چې انا ربکم الاعلى، زه ستاسو رب یم خو راکوټ یم نه ګورې لوی رب لوی خدای یم. د ده بادشاهي ډېر زور و شور کې وه او خلقو به دته سجدې کولې عبادت به یې کو تر دې حده پورې چې کوم به د ده دربار ته نشو را رسېدی نو د خپلې ډانچې خپل شکل بوتان جوړ کړي وو هغه یې خلکو له ورکړي وو چې خپلو کورونو کې زما دې بت ته سجدې کوئ او د مصر چې څومره ګردونه خلکو نو ټول به دته خدای وی او دته به سجدې کوله او یا د ده د بت عبادت به یې کو سجده به یې کوله. یو ځل یې خوب ولید چې د شپې زه خوب ویني چې په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی په زمري باندې سور دی او ټوکه ورسره لاس کې ده او د هغه دومره رعب او هیبت دی چې خلک ترې تښتي څوک لار کې ورته نشي ودرېدی څوک یې راباندې کولی نشي او نیغ راغی د فرعون ته د زمانې دغه فرعون ته مخامخ ودرېده او وی چې زه په دا سر په چوکه ووالم او د تخت نه لاندې راوغورځولم. بل خوب یې داسې ولید چې یو سړی راغی او زه په تخت باندې ناست یم او زما د تخت دا خپې ونیوله ویړه کوله تخت مات شو زه ترې لاندې پرېوتم. او بل خوب یې همداسې لیدلی و چې یو سړي د ګریوان نه راونیومه او په ځمکې یې راوغورځولم او د پاسه یې لتې راکړې. دا ګڼ خوبونه چې د ولیدل نو د خپلې بادشاه خلک راغونډ کړل مشوره کوي چې دا خو هیبتناک خوب دی زما پکې ډېر لوی تذلیل دی او ذلت دی او د بادشاه او د تخت د ختمېدو اشارې دي پکې نو چې څومره په هغه زمانه کې د پخوانو کتابونو پوه خلکو یا نجومیانو یا ساحرانو مصر کې خو جادوګر ډېر یا د فرعون وزیران او د هغه د دربار خلکو د ټولو یو مشترکه میټینګ جوړ کړ او خوب چې لیده نو دا به وی چې دا کوم سړی راځي نو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را رواني. مصر کې دوه قسمه خلک اوسېدل، یو د فرعون د قوم خلکو هغې ته به قبطیان وي او یو بني اسرائیلو هغې د ښار نه بار اوسېدل هغې ته به بني اسرائیل به وي دا د موسی علیه السلام قومو دا هغه قومو چې حضرت یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام کله مصر ته راغلي نو د یعقوب علیه السلام 12 زامنو دا د هغې اولاد په دا مصر کې خور شوي د بهر نه راغلي مشوره چې کوله هغې دا سوچ ورته ورکړو دی ورکړه چې
سیب داسې معلومیږي چې د بني اسرائیلو کې څوک پیدا کېدو والا دی او یا پیدا شوی دی، او نجومیان وی چې نه پیدا کېدو والا دی، او هغه به ستا د زوال سبب ګرځي، ستا د بادشاه د اخیستو ذریعه به ګرځي. وی ښه څوک هم وی صاحب دی کې خو هېڅ یره نشته، دا هلک پیدا نه دی پیدا کېږي، د دې خوب نه داسې معلومیږي. نو ته دا حکم وکړه چې بني اسرائیلو کې څومره هلکان پیدا کېږي دا ټول به مړه کړو، یو به نه پرېږدو، دې باړو پیدا نه شي. لیکن د الله د فیصلې مقابله کې د انسان تدبیرونه هېڅ کار نه ورکوي. که ډېر هم تدبیرونه وکړي او ډېر سوچونه وکړي، خو چې د الله څه فیصلې نو هغه یقینا کېدو والی. نو بهر کې په ده خو فیصله وکړه، هر سړي سره خو د ځان فکر وي چې زه دې بد شم، خلک دې ټول مړه شي، زما په خلکو څه. فیصله یې وکړله چې بس کم ماشوم په بني اسرائیلو کې پیدا کېږي بس دا حلالوی. قرآن شریف کې الله وایي یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. هلک چې به پیدا کېده د مور په مخ کې جاسوسان یې سیډي والا خوارو، کور په کور به او پته خو د پیدایش لګي، هلته نه چې ګنې خبره پته ده. جاسوسان خواره دي، خو چې بني اسرائیلو کې کم ماشوم پیدا کېږي هلک هغه حلالوي د مور په مخ کې، او چې کومې جنکۍ دی هغه پرېږدي. دا څومره انتهایی ظلم دی. ماشوم بې ګناه وجل دا ډېر لوی ظلم دی، ډېر زیاتی دی. او بیا د مور مخکې هغه چاړه راښکل دا د ظلم انتها ده. ورونو یاد وساتئ ظلم ډېر خطرناک شی دی. ظالم یو وخت کې ظلم کوي، دې دا نه ګوري چې زما دا ظلم یو ذات دی چې هغه یې او ماله به زما د ظلم سزا راکوي. الله خو د چا ظلم پرېږدي نه، چې څومره ظلم دې وکړه په دې خبره پوه شه چې دا الله سره لیکلې پراته دي او د دې سزا به درته میلاویږي. که دنیا کې به درته وي خو کني آخرت خو جرته تللی نه دی. ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې کله مظلوم د خولې نه آه وباسي، وی دا فورا د اوریځو د پاسه شي او د الله دربار ته رسېږي. او رب العالمین ته د مظلوم د فریاد نه زر بل شی نه رسي. الله ورته وایي چې ای مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، امداد به دې کوم، خیر دې لږ وخت به پکې وي خو امداد به دې کوم. نو ظلمونه یې شروع کړل، ماشومان هلکان به یې لالولو، جنکۍ به یې پرېښودې. زمانه تېره شوه نو چې دا چا باندې یو مصیبت راشي او څه وخت تېر شي لږ زوړ شي، د سړي بیا اړه لږ غوندې مطمئن، تازه که سړی پریشان وي وروسته بیا لږ پریشاني کمیږي. بیا یو ځل د میټینګ راغونډ کړی و او دا سوچ یې کوو چې هلکان خو مونږه ډېر زیات حلال کړل، څه به کوو؟ چا وی صاحب دا خو که داسې د هلکان مونږ حلالوو نو دا بني اسرائیل خو زمونږ خدمتونه کوي، زمونږ پټو کې دوی خدمت کوي، زمونږ لښتي دوی صفا کوي، زمونږ ټټۍ دوی صفا کوي، زمونږ په کور کې غلامۍ ژوند دوی تېروي. نو دا به بیا سبا را خدمتونه مونږ په چا کوو؟ واقعي دا خو دا نوي کول وجلې کېږي او زاړه مري، په چا به خدمت کوو؟ نو ګوره قمقل سلیت شي که نه، د هغه عقل او سوچ نه وي. داسې کوی یو کال دا ماشومان وجنو بل کال یې مه وجنو. اوس بېوقوف بچیه چې دا په کم کال یې نه وجنې که دې کې هلک پیدا شي. قدرت الهي هم داسې کول چې کم کال وي مه وجنې، هغې کې د موسی علیه السلام یو ورور حضرت هارون علیه السلام وي پیدا، او چې په کم کال وجنې هغه کال بیا د موسی علیه السلام د پیدا کېدو دی. الله ښایي یعنې الله دې په بل کال کې هم پیدا کولی شو، د بني اسرائیلو نه علاوه بل ځای کې هم پیدا کولی شو. دې فرعون ته به دا خوب اډو نه ښه و دا کار به الله کړی و، لیکن دې کې الله د ده ظلم ښکاره کړي چې ودرېږه چې خلکو ته هم پته ولګي چې فرعون ډېر ظالم و، او بني اسرائیلو ته هم پته ولګي چې مونږ سره ډېر ظلم شوی دی او د موسی علیه السلام د برکت نه مونږه الله د ظلم نه خلاص کړي او مونږ یې تیزات کړي یو. د الله هر کار کې حکمت وي. دې چې کله پیدا کېده قرآن شریف کې الله فرمایي مونږ د مور ته وکړو، د مور ته اطلاع ورکړه. واوحینا الی ام موسی، اطلاع ورکړه چې کله دا ماشوم د پیدا شي چې هېڅ فکر ونه کړي، دی به یو صندوق کې بند، صندوق به دریاب ته وغورځوي،
انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین. اس فکر باندې کې هم ستا دې غېږې له به واپس تله راولم او دې به څوک وجنې نه. زما په کتاب کې دا فیصله ده چې دنه به پیغمبر جوړېږي. دا مونږ فیصله کړې نو چې دنه د پیغمبر جوړول غواړم هغې ته خو پته وه هغه په څلورم پنځم پوش کې د ډېر لوی پیغمبر نسیم وه او د موسی علیه السلام پلار عمران د یعقوب علیه السلام په څلورم پوش کې نسیم دی. پته چې الله خو دا کار کوي کولی شي. یو بعضې مفسرینو یو خبره لیکلې ده چې کله دې پیدا شو د فرعون کاردارانو له چا اطلاع ورکړه چې دې کور کې ماشوم پیدا شو. هغې چې څنګه راننوتل او د مور ته د موسی علیه السلام پته ولګېدله چې خو دا ظالمان رالل نو دې وایي دغه وخت تنور بل کړی و تنور یې بل کړی و ډوډۍ پخولې د دې دماغو کار ونه کړه. الله ته مازغه واخېستل لیونی یې کړه او دا ماشوم یې راواغې چې هغه تنور کې وغورځو. ګنې په عقل څوک ماشوم تنور کې نه غورځوي. الله کول داسې چې ودرېږه د دې نه دا عقل اخلم دا پویه ته اخلم دې ته ښیمه چې دا ماشوم به صندوق کې بچکی بندی ځل بچکولو والا ځای ماشوم یې تنور کې وغورځو چې هغې څنګه راننوتله ماشوم یې وکت کور په ګوټ په ګوټ یې تلاشي واخېستله ماشوم خو نشته. هغې واپس لاړل چې واپس لاړل د دې هوش راغی چې و ماشوم مې څه کړ بچی مې څه کړ چې ویې کتل ماشوم په اور کې موسی علیه السلام پروت دی او خان دې اوچتې کړ. قدرت خو یې ولید د پروردګار الله ورته همدا القا وکړه چې ته دا صندوق جوړ کړه دا ماشوم پکې واچوه. صندوق یې جوړ کړو حضرت موسی علیه السلام یې پکې واچو او صندوق سوړې بند یې کړلی و چې کوم لوی دریاب د دریای نیل هغې کې وغورځو او د موسی علیه السلام خور و هغې ته یې ویل چې ته په دې غاړه ورسره ځه معلومات کوو چې دا صندوق کوم خوا ځي. الله وایي دې بچګومو تاله یې را رسومه نو ګور چې څه کېږي. حضرت موسی علیه السلام الله پیدا کړی ډېر ښکلی و. پیغمبر هسې هم ښایسته وي. په پیغمبر کې نه الله باطني عیب پیدا کوي او نه ظاهري عیب. یو پیغمبر په مخ د ځمکه ګوډ شل ړوند کوږ بې ژبې بې پوزه بې غوږه نه دی پیدا کړی چې څوک پیغور ورنه کړي چې مړه تا دې شکل ته وګوره ته د پیغمبر علیقې او باطن کې پیغمبر پاک او صفی ډېر ښایسته او رڼا اطلاع چې صندوق کې وغورځو او صندوق د دریاب کې وغورځو. الله د دریاب د چپو په حکم الله خو هر شي د الله د حکم تابع دی. دریاب کې هغه صندوق رو روزي زی د دریاب نه د فرعون محل ته یو لوی نهر تللی دی. پخوا د بادشاهانو که تاسو خیال دي د خپل محلونه د دریاب په دې غاړو جوړ کړي دي. د دریاب نه یو نهر تللی دی د فرعون محل ته چې هغې کې پې هغوی سیل کوي او لامبي پکې او تفریح کوي او د هغې په غاړه بوټي دي ولې دي. الله داسې کول چې چپو هغه صندوق حقه نهر ته ور مخامخ کړ. خور یې په یاره کې ده چې خدایه دا خو په بد ورغی او چې بیا هغه نهر ته ورغی نو هم داسې و چې د فرعون ښځه د بیبي اسیا دا ډېره نیکه بیبي ده سره د نورو ویندو راوتې ده د دریاب په دې غاړه باندې خپله مشغولا کوي خپل ازادي کوي او خپل ګپ شپ لګوي. دا صندوق ور روان دی. الله داسې وکړه چې د هغې مخې ته یو اونه په دې نیر کې راښکته وه د هغه اونې څانګې سره صندوق ونښته د هغې مخکې ونښته. یو جینۍ وایي هغه د فرعون ښځې ته اسیې ته چې د صندوق دلته ونښت صندوق کې څه دي وی ته اوچت دی کې څه دي صندوق څه کوي چې هغه ورله او هغه صندوق له یې ګوتې یوړې ځکه بعضې علما وایي چې موسی مو اوبو ته وایي په عبرانۍ کې او سا اونې ته وایي د اونې او د اوبو په منځ کې دی راوچت شو ځکه یې ورته موسی نوم کېښود. یو قول دی چې صندوق یې راوچت کړ وایي جید صاحب دا خو دروند دی وایي ته راوچت کړه چې څنګه یې راوچت کړ او د صندوق نه یې سر کولاو کړ حضرت موسی علیه السلام ماشوم پکې پروت دی او داسې ښایسته ښکلی ماشوم چې فورا د فرعون د ښځې الله تعالی ورسره غیر اختیاري مینه پیدا کړه. قرآن شریف کې الله چې موږ ورسره د هغې مینه پیدا کړه. دا ګوره زړونه خو د الله په اختیار کې دي. القلوب بین
ید الرحمن زړونه د الله په لاس کې دي بین اصبعي الرحمن بین یدی الرحمن د الله د ګوتو د الله د لاسونو په منځ کې چې کوم خوی اړی یقلبه کیف یشاء چې الله څنګه غواړي خوی اړی راوړي بس سړی پې عاقب شو چې دا ماشوم ښایسته ښکلی او په دې پوه هم شوه چې دا ماشوم هم چا زمونږ د حلالولو نه دریاب ته غورځولی دی ګوره زمونږ ګوتو له راغی سوچته کوي صبر وکړه دا ماشوم مال راکړي غېږ کې واخیست موسی علیه السلام خو پیغمبر دی ښایسته دی ښکلی دی د پیغمبرۍ اثار دي پکې او مزېدار هم دی د هغې زړه ورسره الله پیدا کړ مینه یې ورسره پیدا کړه فورا ودرېږه صبر وکړه زه د خپل خاوند نه فرعون نه اجازت غواړم په منډه دا ماشوم هغه له یو ماشوم مې وموند ډېر ښایسته دی او د دې بیبي آسیې نارینه اولاد نه او د فرعون ډېره زیاته مینه وه دې سره انتهایي محبت زما ستا نارینه اولاد نشته که دې خوښې نو دې به مونږ په زوی والې ونیسو نه ښځې ګورې هسې نه د هغه خلک ني وی نه دا به زمونږ خوا کې لوی شي مونږ به یې لوی کړو چې زمونږ په غېږ کې لوی شي مونږ مینه ورکړو چې مونږ څه کوو دې به هغه کوي زمونږ زوی به شي ستا زوی به شي چې ستا زوی شو نو دې به ستا نافرماني خو نه کوي ستا غېږ کې به لویږي زما غېږ کې به لوی وي دې به زمونږ تابعدار وي مونږ چې ورته کوم عقل ښایو هغسې به زده کوي د فرعون زړه کې مینه پیدا کړي د ښځې چې ستا خوښه ده نو به دا به زمونږ زوی شي او ښایسته دې غورځولو ته خو کېږي هم نه دې خوا ته د موسی علیه السلام کور تماشه کوي دا هم ورتاو شوه چې ولېږه زما ورور خو دوی د دشمن لاس ته لاړ یا خدایه مونږ خو دوی نه پټاو دریاب ته م غورځوو دا خو دوی ګوتو له لاړ چې دوی ورپسې نه اخرې کوي څه لوبې به کوي چې پته ولګېده چې ماشوم سره خو دې مینه پیدا شوه هله وی څوک راولی چې دې ماشوم له پی ورکړي د خوشحالۍ نه یو هم راځي بل هم راځي چې یاره دا ماشوم له به څوک پی ورکوي ځکه پی والا ته خو به هم ډېر لوی انعام میلاویږي حضرت موسی علیه السلام د چا پی نه اخلي پی نه اخلي هغې کوشش کوي پی نه اخلي د موسی علیه السلام دا خور ورته وایي یاره یو کورنۍ درته نښیم هل ادلکم علی د بیت یو کورنۍ درته نښې چې هغې به د ده یکفلونه تربیت وکړي او د هغې ښځو داسې پی دي د هغه کورنۍ چې هر ماشوم هغه پی قبلوي نو دا به په دې علاقو کې بعضې دیانې ښځې وي لکه اوس هم چې د چا ماشوم کېږي بعضې ښځې وي هغې خدمت کوي نو بعضې به د پی ورکولو والا ښځې وي د فرعون کور والا هم دا سوچ وکړه بي بي آسیې چې را به څوک ښځه به وی ښه داسې وکړه ته راوله مونږ وګورو کور یې په منډه لاړو مور ته وایي چې هغه دقسې واقع وشو هغه ماشوم خو د فرعون کور ته لاړ هغې خو په زوی والې ونیول ته راشه ماشوم له د چا پی نه اخلي هغې خو بیا هم بچی و هغې زړه کې هم صدمه وه د خپل بچی به م ووینمه ځکه خدای پاک خو ما سره وعده کړې ده چې انا ردوه الیک ستا غېږ لی راولم لکه چې ما له جوړ راولي چې دې څنګه موسی علیه السلام روچت کړ خو چې اول ورننوته نو الله ورته زړه کې الهام کوي چې هسې نه دې پې ګمان نه کړي چې دا ډېر لوی دی نو دا هم چې ورننوته نه دا خو ډېر لرې ځای دی دلته خو زه خدمت ته نه راځم او دا خو د بادشاه محل دربار دی څوک به وایي تلاشي دې کوم او څوک به وایي مه راځه او څوک به وایي داسې کو او که دې ماشوم کې مانه لږه کوتاهي وشي نو سبا به تاسو بیا وایه چې تا ناجوړه کو مړ دی کو تکلیف دې ورکړه نه زه نه شم کولی لږ خبره پې ځان پې درانوي چې دې ونه پوهېږي چې ګنې دی بچی دی نه ته راشه ته ماشوم خو اول سینې ته واچوه پته ولګي چې ستا پی خوري که نه خوري چې موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه خو خپله مور ده فورا یې پی راښکل شروع کړو پوره موړ شو نو موسی علیه السلام خوشحاله شو او ډېره زیات بیبي آسیه خوشحاله شوه فرعون خوشحاله شو د فرعون بله لور د هغه هم خوشحاله شوه چې دا خو ماشوم ته کاره مو شو وی به داسې وکړه تا له مونږه تنخوا مقرره او ته دې ماشوم له پی ورکوه نه زه نشم ورکولی زه دلته نشم راتلی ځای لرې دی خپل کور خوشې نشم پرېښودی نه دا خو د بل چا پی نه دی د بادشاه حکم دی خامخا به ورکوې وی ښه نه چې خامخا پکې خبره ده نو مهرباني به کوې دې ماله راکړې زه به خپل کور ته بوځم هلته به له پی ورکوم تا خو یې داسې وکړل او الله چې ورته ویلو چې انا ردوه الیک تا ته یې واپس کوو د الله فیصله رښتیا کې دروغ وي رښتیا کور ته یې بوته ماشوم عمر ته ماشوم خدای خپلې مور له بوته حضرت موسی علیه السلام
او مور ولا خپل پی ورکړي او دې طرف نه ولا تنخوا مقرر شوه او د تنخوا نه علاوه صاحبه دون عزت یې کېږي د دې ښځې ټول خلک وایي چې دا خو هغه ښځه چې د فرعون بچي پالي او الله پکې دا حکمت و چې مور ته هم واپس شي او د یو کافرې ښځې پی د موسی علیه السلام خولې ته لاړ نه شي د بل چا پی نه اخېستل دی خو پیغمبر جوړېږي دی به د کافرې ښځې د فرعون قوم د یو کافرې ښځې پی بس کي نه د خپلې مور پی بس کي تنخوا مقرر شو صاحبه بیبي آسیه کله کله راځي دا ماشوم ویني نو په یو لوی جلوس کې راځي او خلک هم ډېر لوی استقبال کې ولاړ دي او د موسی علیه السلام د برکت نه د بني اسرائیلو قدر هم شروع شو فرعون اعلان وکړ نور ماشومان مه وژنئ ځه ځکه دې قوم هلک زما بچی شو او پوه شو که نه چې د دې قوم دی ځکه خو هم د دې به غورځولي چا ته بل چا خو نه دی غورځولي مونږ خو د دې ماشومان الهلوي هم کوئ بس مه وژنئ ماشومان نور را مه الهلوئ خو صاحبه خلک هم تل خپل نمبر خلک جوړوي که نه ماشوم د موسی علیه السلام د چا کمبل وړو چا جامې وړو چې مور له جامې وړو چې ګورې صاحب اسیې ته وایه چې دغسې پلانکي دا تحفه راوړې ده پلانکي تحفه راوړې ده الله مهربانه بادشاه عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم الله وایي تاسو به یو شی بد ګڼئ بس تاسو لپاره بهتر ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا د هر تکلیف او سختۍ سره ډبل اسانتیا الله وایي زه ورکوم بهر کیف ماشوم لویږي چې کله ماشومه د پایو نه پرېکړی شو وی وی اوس موږ خپل ماشوم راکړه مې وخت یو ځل فرعون سره په غېږ کې موسی علیه السلام ناست دی فرعون هم غټه ګیره و د بعضې علاقو کې رواج لکه پټکې بعضې علاقو کې رواج وي خامخا خلک پڅلي ګیرې نه پټکې وي غټ غټ دارنګې بعضې علاقو کې د ګیرې هم رواج وي نو هغه غټه ګیره و موسی علیه السلام لاس د ګیرې ته واچوه داسې لاس یې راخته یو چک یې وله ورکړه فرعون زر یاسي ته وایي یاسي ما درته نه وې دا ما هلک معلومېږي اوس به پکې جذبه شته د ګیرې نه ونیو لاندې راخته او فرعون پر لوی مجلس کې ناست و ټول خپل وزیران او خلک ورسره ناست دي زما خو یې غټه بېعزتي وکړه وخت یې جلاد راولی چې دا ماشوم حلال ښځې ورته ویې دا ماشوم څه پوهېږي تاسو پېژنې ستا ګیره څه پېژني ماشوم پاکې ته لاس اچوي ولې مور نه پخه نیسي دې به نه لالی نه دا هغه ماشوم معلومېږي کوم داسې چې د بني اسرائیل دشمنان رحیمو لپاره کې وسوسې واچوي چې دا هماغه دی که نه ګوره لاس یې در واچه او ګیرې نه ونیوه لاندې راکړې فیصله یې په دې وکړه چې ښه دا ماشوم په ناپوهتیا کړي دي که په پوهه یې کړي دي دلته به اور کېږي یو خوا ورته لالونه کېږي که چېرته دې لالونه نه ورغلي بیا ماشوم پوه دی هوښیار دی د هوښیارتوب نه زما ګیره نیولې ده او که اور نه یې ګوتې یوړې نو بیا خو ناپوهه دی زما ګیرې په ناپوهتیا نیولې ده بیا به معاف وي اور یې م کېښودو لالونه مې ورته کېښود هلته بي بي آسیه الله ته جارې چې خدایه خیر دی که لاس یې وسوځي خو چې لال له ګوتې یو نسي مرګ نه بچ شي موسی علیه السلام یې چې ورته کېنو په خلپوسو لال له روان دی جبریل علیه السلام ورته لاس یې بل طرف ته اور طرف ته کړ ځکه اوس پکې د لاس ته سوځېدو د مرګ دوه خبرې دي مرګ نه بچ شي لاس که وسوځي خیر دی هغه زرې هغه دغه له ګوتې یوړې هغه سرې سکروټ کې او فورا خولې له راوړي چغې کړې بي بي آسیې زر نمبر یې جوړې شو که ما نه پوهېږم ته دا پوهې او په پوهې ستا ګیره راښکنه اوس به یې لال له ګوتې وګوره اور له یې ګوتې یوړې ښه زه واقعي چې دا نه پوهېږم چې لویږي مور یې راځي او چې د موسی علیه السلام مفسرین لیکي مور کله راځي د فرعون دربار ته ځکه چې اوس خو د دې فرعون بچې ظاهر کې خودي ورته بچې وې هغه یې لویه که د هغې به ډېر لوی قدر و ډېر لوی عزت به او کله به راتله چې دا خپل ماشوم ته یې مې ورکړي دا وګورو لویږي ورو خلک یې قدر کوي عزت یې کوي بار کې وځي نوکران هم ورسره منډې وایي دې هم کله دي د موسی علیه السلام د مور کور د ښار نه بار و کله زما خپله زاړي مور له چپې راکړي د هغې ملاقات لګم نوکران به دې څه مخکې ځغلېدل څه به دې وروستو ځکه د فرعون زوی دی ظاهر کې خو داسې وه او چې واپس به راته ډېر لوی قدر او عزت و قرآن شریف کې الله وایي چې کله لما بلغا اشده ځوانۍ ته ورسېد نو طاقت خو ده کې زیات و خدای پاک عجیبه حسن ورکړی و عجیبه جسم ورکړی و او بیا پیغمبر کې ډېر لوی طاقت وي نو پیغمبر خو لا دې وخت کې نه دی خو د پیغمبرۍ نښې خو پکې شته که نه پیغمبر جوړېدو والا دی یو ځل د مور د کوره را روان دی داسې ټیم دی چې هغه څنګه د قرآن شریف کې
ودخل في المدینه علی حین غفلة من الناس. داسې ټیم دی چې خلک پکې ویده دي. عموما د غرمې وخت کې خلک ودي، څوک نه یا ماسخوتن دی را روان دی. فوجد فیها رجلین، دوه کسان یې ولیدل، قتیلان دواړه یو بل سره په جګړو دي. هذا من شیعته و هذا من عدوه، یو د ده قوم نو او بل یې د دشمن د فرعون د قوم نو. په جګړه کې نو فاستغاثه الذي من شیعته، چې د ده قوم کوم کسو هغه ورته آواز وکړه، ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي، د فرعون د قوم سړی را باندې ظلم کوي. هغه سړی د فرعون باورچي و، هغه له به یې ډوډۍ پخوله، خوراک به یې پخاو، هغه خشاک راوړه. نو دې بني اسرائیلي ته ویې د موسی علیه السلام دې قومي ته چې دا خشاک دی اوس هغه ورسره نه وړه، هغه وهه په زور به یې در باندې وړم، ستا پلار به یې مړي، په جګړه دي. موسی علیه السلام ورغی، هغه د فرعون باورچي ته وویل چې لکه ظلم مه کوه، چې نه وړي نو په خپله غوسه کوه، ته پکې راسې. د فرعون ستا د پلار د فرعون باورچي یم، زه خو سره کوټې سړی نه یم. ته یې بیا ادبي شروع کړه. موسی علیه السلام ورته لږ غوندې ادب ښه و چې لکه داسې مه کوه، خو ګوره ظلم هم کوې، زیاتې هم کوې، هلک ته جاړي فریاد کوي، ته په زور پې ګېړې وړې، او زه درته وایم چې ظلم مه کوه، زیاتې مه کوه، نو ما ته هم رانیت شوې. موسی علیه السلام یو څوک ور برابر فوکذبوه، یو څوک یې وو، یو څوک یې وو، نو فقدوا علیه، بس عرض سترګې او نه راپوله لاندې پرېوت مردار، مکمل مړ چې مړ شو. خدایه هذا من عمل الشیطان انه مضل غوی مبین. دا څه وشو؟ دا خو د شیطاني جذبه غوسه کې راغله. هر چې سړی کافر دی، حربي دی، د ادب ورکو، د مرګ په نیت یې نه و، ظالم او ظلم یې کو، خو شی ور برابر شو، خو څوک شته نه، څوک پې پوه نه شو. موسی علیه السلام خو لاړ واپس د فرعون دربار ته، هلته کې اطلاع راغله چې یاره دغسې یو کس چا وژلی، د فرعون باورچي چا وژلی. پولیس یې خواره کړل، معلومات وکړې دا چې چا وژلی، نو ده نه مونږ سزا به ورکوو. موسی علیه السلام سهار له بیا داسې بار وتی دی، اندازه اخلي چې هسې نه ما دا سړی یاد نه کړي. اوس هغه سړی بل طرف په جګړه دی، پرون چې کوم قرآن شریف کې الله وایي بل چا سره په جګړه دی، چې بل طرف په جګړه دی. نو موسی علیه السلام ته آواز کوي، راشه وایي دنه مې خلاص کړه. موسی علیه السلام ورته ظالما انک لغوی مبین، ته خو ډېر خطرناک سړی ښکارې، کله یو سره جګړه کوي، کله بل سره جګړه کوي، روان یې خو ټول په تا کې دی. اوس موسی علیه السلام وغوښتل چې دله ادب ورکړي، وایي هغه خو دله ادب ورکوو چې ګوره داسې مه کوه جګړه کوې. پوه شو هغه وایي چې پرون خو یو بېغمه کړی دی، اوس که مال راورسېده نو خو مال یو څوک راکړه، هغه په سترګو ورته لیدي دی، خو دا خو نن خو بس زما قیامت دی، بس بېغمه کېږي مې. اتريد ان تكون جبارا في الارض او اتريد ان تقتلني كما قتلت څنګه نفسا بالامس. پرون دی یو وجلې نن ما وجلې، راس فایف پرون یو وجلې نن ما وجلې، ځان لوی جبار او متبرجن او متکبر جوړی، داسې کې څه به ګورې ما له ګوتې راونړې. بس هغه کوم سړي چې سره جګړه وه هغه خو پوه شو چې و دا پرون سړی خو ده وجلې، خبر خو د خولې نه وته. الان فورا د فرعون دربار ته چې صاحب هغه هلک چې وجلې شوی دی هغه خو تا چې کوم لوی کړی دی هغه وجلې. مشوره شروع شوه، څنګه راووته چې ورته سره څوک چې اسیه هم خفه نه شي او دله سزا هم ورکړو. موسی علیه السلام ته هم پته ولګېده چې راز خو پاش شو. یو کس و د فرعون په دې دربار کې هغه د موسی علیه السلام سره مینه وه، منډه راغله، یا موسی اے موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. متعلق نجیناک من الغم وفتناک فتونا. ما په لویو ازمایښتونو کې اچولي موسی علیه السلام ته وایي، لوی ازمایښتونو کې غټ ازمایښت د پیدایښت نه مخکې د قتل منصوبې جوړې دی. دا ازمایښت لا پیدا هم نه دی، او د پیدایښت نه مخکې د قتل منصوبې دي، او د ده د قتل په حال کې د دنیا ماشومان مړه شو. او دویمه فتنه څه وه؟ اور ته وغورځولی شو. دریمه فتنه څه وه؟ دریاب ته وغورځولی شو. څلورمه فتنه څه وه؟ دشمن له په ګوتو ورغی. پنځمه فتنه څه ده؟
هغه دقه دی چې اوس د دې د مرګ منصوبه جوړېږي چې د همغه هلک دی او بس معلومېږي دا چې دا څه چل جوړېږي او دې موږ نه د همغه خوب والا چې خوب کې همغه معلومېږي د نه ځان خلاصوو وجل یې پکار دی. حضرت موسی علیه السلام الله ملاول خو درخواست وغوښته چې الله ما نه خو زیاتې شوي او ما معاف کړه. قرآن شریف کې الله فرمایي فغفر له الله وبخښه او فورا یو لویه لار ده د مدین په طرف هغې روان شو. د فرعون مې وجنې راشه دې وطن نه ځانو بس. اوس کوم ماشوم چې د بادشاه په کور کې لوی شي د بادشاه کور کې او مختلف قسم نعمتونه کې لوی شي نه ګرمي په سترګو لیدي او نه یخني په سترګو لیدي او نه خپه په ځمکه لګېدلي دوکاران ته تاویږي را تاویږي او پاڅونو ګرځي او په مزو چرچو کې سر وي. اوس حقه هلک په دشت و بیابان کې په یو جوړه جامو کې سرتور سر مصر نه روان. اته شپې یا لس ورځې مزل د مدین ته په لاره ځي او د الله نه سوال کوي چې خدایه ته زما حفاظت وکړي څنګه دې واهدیني سواء السبیل خدایه نیغه لار راته وښیه بس. د دین مسله هم دا ده چې څوک په سفر روانېږي د سفر دعا دې ووایي. زمونږ پیغمبر علیه السلام موږ ته ډېرې ښایسته دعاګانې کولې دي. په سفر کې ویلې اول 2 رکعته مونځ وکړه سفر کې دې وږي دي رکوټ سفر هم یې خبره ده او بیا چې کله په سفر دی د الله نه سوال وکړه اللهم اني اسألك في سفرنا هذا البر والتقى ومن العمل ما ترضى. خدای زه په دې سفر کې ستا نه نیکي غواړم پرهیزګاري غواړم او هغه عمل پکې تا نه غواړم چې ته پرې خوشحالېږي. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الاهل والمال. په سفر کې رانه څه خطرناک کارونه شي څه خطرونه وینم کور ته چې راشم کور کې خطرونه وینم او په غلطه طریقه واپس نشم چې سفر مې خراب نشي واپس راشم کور کې څه دغه ني. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل والمال. خدای ته زما سفر ملګری او زما په کور کې زما د بچو د مال ملګری. داسې قسمه دعاګانې به نبي علیه السلام مبارک سفر په تلو وخت کې وي. الله اکبر به یې ووایي په څاروي کې بس ورېده سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الله دا څاروي تا زما تابع کړی مونږ دا نه شو تابع کولی. دا پاکي ده عربی کې نه شي یادولی نو په پښتو کې خیر دا دعاګانې تاسو ویلی شئ چې ته د عالمانو نه یا داسې بعضې چاته چې دا دعاګانې یادي د هغې نه ولیکي. دم د الله نه سوال وکړو چې خدایه ما ته هدایت وکړي او ما نیغه لار راته وکړي. 8 شپې 10 شپې تقریبا چې مزل یې وکړو لاره کې دمه کېږي هم ستړی هم دی یو ځای ته ورسېد چې هلته لویه ګڼه ګوڼه ده یو کوې دي کوې هغه کوي خلک راجمع دي څوک د مشکونو کې اوبه وړی څوک د څاروي اوبه کوي او یو 2 جنکې دي ومن دونهم امرأتان تذودان هغوی سره ګډې چیلې دي خو هغې یې ریرش نه منې کوي ټوکې یې نیولې ریرش ته یې نه پرېږدي. دیواره دغه جنکو ته ما خطبکما ولې دلته ولاړ یې وایي مونږ هم دا ګډې چیلې راوستې دي خو دا سړي دي او دوی ګډې چیلې خپل څاروي سیرابوي نو مونږ خو حیا ده نو د سړو منځ کې مونږ نه ننوځو چې دوی لاړ شي بیا به مونږ خپلې ګډې چیلې سیرابو. یو روایت کې خو داسې راځي چې هغه سړي لاړل نو لږې غوندې اوبه په هغه حوض کې پاتې شوې او په هغه کوي باندې یو غټه تیږه کېښوده غټ تیږه مضبوط سر چې هغه د جنکو نه شو کولاول نو موسی علیه السلام ورغې هغه تیږې ته لرې کړه. او بل روایت کې دا راځي چې موسی علیه السلام چې خو هغه زور خو وکړه جذبات هم پکې و د هغه خلکو په هغه رش کې دننه ورغې لاسونه یې وړکول خلک یې خوا دې خوا کړل تاسو څاروي صاحب وایي دوی جنکې دي غریبانانې هغوی له لار نه ورکوئ. هغه به ورکړه چې 15 شپږو کسانو به په شریکه رایسته حضرت موسی علیه السلام ګرګړې په یوازې تاوئ خو بیا یې راوویستې هغه جنکو له اگر چیلې سیراب کړې او بیا لاړ یو سوري ته سملعک ربي اني لما انزلت الي من خیر فقیر. خدای ستا خیر ته محتاج یم کوم خیر چې ته نازلې د انسان دپاره خدای زه ورته محتاج یم
نه مې بړستن شته نه مې تولی شته نه مې څادر شته نه مې زیاتې جامه شته بلکې علما لیکي هغه د یو سړی چې داسې د مالدار کورنۍ وي یا د اوچتې کورنۍ وي د هغه څپلی خو نازکې وي که نه نازکې څپلی وي هغه مضبوطې نه جوړې چې ډېر عمر کېږي میاشت نیمله نو هغه په لاره کې څپلی هم چې درې پیاده روان دی اوس او زه خو په منډه را تښتېدلی یم خدایه دا به زما څه به کېږي او ژوند مې د بادشاه په محل کې تېر شوی دی خدایه مور هم پاتې شو ورور پاتې شو قوم پاتې شو دا څه په مصیبت وړېدم الله څه به کېږي جنکۍ لاړې هغه د شعیب علیه السلام جوړوي دا بله ابتلا ده اوس یوه ابتلا هلته نه ده او فتناک فتونه دا بله فتنه هغې لاړل بابا یو مسافر دی او مصري معلومېږي د مصر دی رنګ نه مصري معلومېږي او ډېر بې کسه دی بې شوقه دی معلومېږي او ما بابا ډېر خیانات هم د مونږ سره سترګې نه دي لګولې او ډېر مضبوط پهلوان هم دی او ټوله قصه یې پلار ته وکړه شعیب علیه السلام ته شعیب علیه السلام خو پیغمبر دی هغه خو پته لګي ورشئ یو ښځه ورشئ او ویې ولې چې تاسو لېږلو چې ایله سیلاب کړو چې د هغې مزدوري مو له ورکړه دا یو پسې لاړه موسی علیه السلام ته وایي چې ان ابي زما پلار چې دی نو هغه تا پسې رالېږلي مه تا غواړي څنګه دی قرآن شریف کې چې تا له اجرت درکړي چې تا مونږ زمونږ ګڼې چې ایله سیلاب کړه د هغې دله مزدوري درکړي نو وی دا ته مخکې شه زه درپسې یم دا جینۍ مخکې شوه موسی علیه السلام ورپسې دی هوا راله د هغې دا پنډۍ وړکولې دا پنسې پنډۍ ښکاره شوې ای جینۍ وی ته وروستو شه ما ته شا نن اواز را کوه چې ښي طرف ته تاو شه ګل طرف ته تاو شه په تا مې نظر دی دې ته مخکې دی او ته اواز ورکړي دا دې تاو شه دا دې تاو شه شعیب علیه السلام باندې وردن نه چې وردن نه شو تپوس یې ترې وکړ کوم ځای نه راغلې څه مسله ده یو د ټوله قصه وکړه هېڅ فکر مه کوه نجوت من الظالمین خدای د ظالمانو نه بچ کړه دې ته مدین وایي دلته د فرعون بادشاهي نشته او نه تا به دلته څوک راتلی شي فکر مه کوه او پوه شو شعیب علیه السلام چې دی لکه د پیغمبرۍ اثار دي دغه به خدای پیغمبر جوړوي او پوه شو پیغمبر دی پیغمبر ته خو وحی کېږي هغه جناب جینۍ ورته وایي چې بابا ان خیر من استاجرت القوي الامین مزدور به مونږ نیسو مونږ خو خدمت نشو کولی ګډو چیلو نو که ته مزدور نیسې نو استاجر ہوتے دې ونیسه ښه مزدور دی او دا ډېر بهتر ډېر ښه مزدور دی او بابا ډېر مضبوط دی او امانتګر دی مضبوط څنګه دی بچې وی بابا هغه لس کسه چې کومه برقه راوباسي په یوازې درایسته هغه مضبوط سر چې ګڼو کسانو پکې ایسته ده په یوازې یې خوا کړه او امانتګر هم دومره دی حیا پکې دومره ده چې په لاره راتلم نو دې ځان نه ویستو کړو ما ته یې نه دي کتلې شعیب علیه السلام ورته څه وایي هلکه داسې وکړه که دې خوښه یې نو ما سره مزدوري وکړه او مزدورۍ بدل به ته درکوم تنخوا به دې شي تنخوا به دې دی اته کاله دې زما خدمت وکړه مزدوري دې وکړه نو زما دې دوه لوڼو کې یو په نکاح دله درکړه او که لس کاله دې وکړه نو ډېر به ښه تپوس یې ته وکړه عمر دې څومره دی څه کم څه خو شاید 30 کاله عمر یې دغې وخت کې هغه ته پته وه چې په 40 کاله پیغمبري ملاوېږي اته یا 10 کاله چې ما سره تېر کړي عمر به 40 ته ورسېږي پرېږده چې زما خوا کې په ګاونډ کې دله خدای پیغمبري ورکړي خپله ده هغه وشو په دې فیصله شعیب علیه السلام ته وایي او بلکل په دې فیصله ده الله علی ما نقول وکیل بس ټیک ده چې تاسو وایئ او ما څه وایي نو الله پې خبر الله د دې خبردار او الله ته دا کار به موږ سپارو د شعیب علیه السلام خدمت پې کوو او د هغه ګڼې چیلې به یې سرولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من نبی الا رعى الغنم یو پیغمبر په مخ د ځمکه نه دی تېر شوی مګر چې کم پیغمبر تېر شوی دی نو ګڼې چیلې یې سرولې دي صحابه تپوس کوي وانت دا سرولې د الله پیغمبر الله رسوله په یو ما هم سرولې دي دا ولې ګڼې چیلې په پیغمبر خدای ګڼې چیلې سرئ دې کې ډېرې فایدې دي یو خدای چې ګڼو چیلو کې مشقت ډېر زیات ګڼو چیلې چې لږ باران هم چې دې چغو ته ګوره بیا خامخا چې ډېرې وي نو بار به وباسې ګردې به ورسره مزل به ورسره کوې په دشتو به یې ګرځې په بیابانونو به یې ګرځې
په غرونو به یې ګرځوي چې کوم ځای کې پاڼ یا بوله راشوکې او ګڼې چیلې خو هر څه خوړی هم نه شي بوتاوه او دا څه ورته ویلې کېږي دا اوړه موړه خو دا نه خوري هغې خو ځان لکه یادا نه وي غم نه داري بز بې خرچ بل غم نه لري نو چیلی وال نو یو خدا دی چې دې سره د مشقت بلد شي ځکه پیغمبر خدا چې لوی منصب خو دې خو داسې د آرام او د راحت منصب نه دی پیغمبر خو ډېر مشقت کوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وګوره هجرت ته وګوره جهادونو ته وګوره مشقت ته وګوره یوسف علیه السلام ته وګوره کوی ته لاړه جیل باندې مشقت ایوب علیه السلام ته یونس علیه السلام ته پیغمبرانو باندې مشقت تکلیف به خامخا راځي حضور پاک مبارک ته نه مکه مکرمه کې تکلیفات ته روا بیا د مدینه منوره هجرت څومره په تکلیف دی او بیا جهادونه د بدر او د احد او بل او بل او بل او بل موای په اسانه به جنت ته ځو به مشقت به روان یو چې د لارم نیولې د موټر وای باندې موږ روان یو جنت ته رسېدو والا یو نه داسې خبره نه قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون احسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تا باندې بس ازمایش نه راځي نه به د لاس کوک شي او نه به د خپه کوک شي او نه به د نه کور پاتې شي او نه به د نه پیسې ولګي او نه به د وجود وکړي که مفتو کې جنت ته به دی نه مفتو کې جنت ته تلل نشته